ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو داسې بهترین او طاقتوره وظیفه در کومه. د جمعې د شپې ان شاء الله د سورة فاتحه وظیفه ده، یعنی د الحمد شریف. دا هر وړوکي له غټ له ماشوم له زنان له نارینه له ټول له ورځي ان شاء الله. خو نن شپه هم قیمتي ده او دا وظیفه هم ډیره قیمتي ده او په ناشنا طریقه د سره خامخا ان شاء الله چې یو ورځ کې هم الله جل شانه حاجت پوره کړي، مسائل هم الله جل شانه ختم کړي، مشکلات په الله جل شانه ختم کړي، بیمارانو له صحت الله جل شانه ورکړي، قرضداري به قرضونو نه ختم شي او په کور کې د جنگ جګړو د نفرتونو زندگی په محبت الله جل شانه بدل کړي. دغه رنګې د مسافرو دپاره هم کولی شئ. دغه رنګې ستاسو کم حاجات وي، هغه حاجات هم الله جل شانه د خپل دربار، هغه لوی دربار چې ټول انسانان د الله تعالی نه وغواړي، الله تعالی ورته هر انسان ته د خپل خواهش مطابق ورکړي. نو د الله جل شانه په خزانو کې دومره کمی راځي لکه سمندر ته چې ستن ښکته کې سمندر نه ستن راوباسي، هغه ستن پسې څومره لونوالی اوبه ونښتې وي نو دومره کمی راځي. او داسې کمی نه دی ښه، یعنې د الله تعالی په خزانو کې اړو کمی راځي نه پکې چېرته کې راشي. نو که مو تعالی الله تعالی نکاح، محبت، رشته، جنگ جګړې، دا ټول څیزونه د الله تعالی په خزانو کې ډېر زیات په کثرت سره پراته دي ښه. نو انشاءالله زما ستاسو هم هغه رب دی، مشکل کشا دی، حاجت روا دی او هر مسلو حل کولو والا څوک دی؟ یو رب کریم دی، یو هغه رب دی چې مو تاسو پیدا کړي. لهذا نن در دا وظیفه خیمه دا شروع کړئ نن ښه انشاء الله. الله جل شانه هم حاجتونه پوره کړي. پرون یو تور سره زنانه ټلیفون کړی وی سورت مزمل وظیفه ما مخکې اپلوډ کړې ده، وی هغې سره الله تعالی زما حاجت پوره کو. نو محترمو هرې وظیفې سره انشاءالله چې یقین سره وشي، په سوچ سمت سره وشي، الله جل شانه سره د انسان حاجات پوره کوي. خو موږ وظیفه هم کوو، ورسره دا فکر او غم هم کوو چې دا به قبوله شي او که نه، دې سره به مې حاجت پوره شي او که نه. یقینا چې دا سوچ هر نارینه او زنانه کوي چې دې سره مې حاجت پوره شي او که نه، خو دې څه پوره نه شي بله به شروع کړم. لهذا دا یقین د زړه نه کټ کئ او دا یقین کوئ چې انشاءالله دې سره به الله تعالی پوره کوي، ضرور به پوره کوي، خامخا به پوره کوي. که چېرې پوره نه شوه نو زما په وظیفه کې کولو کې یا فرق دی، یا په یقین کې فرق دی، یا په کاملې طریقې سره وظیفه نه ده شوې، او یا دې کار کې زما خیر نشته، یا د دې کار په بدله کې الله تعالی ما ته بل نعمت راکوي، یا د دې کار په بدله کې الله تعالی ما نه بل غم لرې کوي. نو لهذا ډېر مصلحتونه ته الله تعالی د انسان ګوري. لهذا موږ به امیدي نه کوو او وظایف انشاءالله جاري ساتو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترمو معززو مکرمو او خویندرونو مسافرو او هغه خلکو چې کوم زمونږ وظایف اورئ په مینه شوق سره، په اخلاص سره، د خوږ افغانستان، د خوږ پاکستان، د نورو تمام ملکونو چې څونه مسلمانان دي، پښتانه دي، اردو والا دي، هر ژبې والا چې دي، الله تعالی یې په زندګو کې ورته برکات واچوي. الله تعالی دې تاسو په هغه څه خوشحاله کړي چې په څه تاسو خوشحالېږئ، او هغې غمونو نه الله تعالی وساته په کومو غمونو چې تاسو خفه کېږئ. محترمو نن زموږ وظیفه د سورت فاتحې ده. سورت فاتحې ته سورت شفا هم ویلی کېږي. ډېر زیات نومونه حدیث مبارکو کې راغلي، او یقینا چې دا الحمدلله زه څه مقصد دپاره وکړم، چاله پې سر دم کړم، د تبې دپاره، د هر څه دپاره، نو الحمدلله الله تعالی پې حاجت پوره کوي، بیماري پې لرې کوي. خو نن زه کاملې طریقې سره دا وظیفه ښایم، تاسو ورته غوږ شئ ښه. انشاءالله اسانه عمل دی او هېڅ پکې ګران نشته، خو طریقه یې لږه مختلفه ده، نو طریقه یې تاسو واورئ. نن د جمعې شپه ده که نه مبارکه،
نن به دا وظیفه تاسو شروع کوئ ها نن ورځ نن یوه ورځ شو ها انشاءالله چې د یوه ورځ کې ستا حاجت الله تعالی پوره کړي. که چېرې پوره نه شو نو محترمو دا به ته مسلسل هغه یوه هفته کې ها خو طریقه یې څنګه ده طریقه یې واوره. نن د جمعې شپې نه به شروع کړي صحیح شوه. نن د جمعې شپه ده نن چې دی محترمو دا به 30 پیرې وي ها 30 مرتبه 30 کرته به دا وظیفه وکړي. کم وخت کې به یې کې نو چې کم وخت ته ډېر زیات مناسب وي کم وخت کې ته ډېر زیات فارغه وي توجه دې برابر وي دهان دې برابر وي هغه ټایم کې وکړه. مخکې وروسته ته خیر دی چې یو پیره وی دوه پیرې درې پیرې هر څو پیرې چې ته درود ابراهیمي وی ووایه. نن به 30 کرته وکړئ هر ټایم چې کوئ. سبا د جمعې په ورځ به 20 کرته وکړئ. د ځان سره نوټ کړئ سبا به 20 کرته وکړئ 20 وارې. د هفتې په ورځ جمعې پسې چې کومه ورځ وي د هغې ورځ باندې به 10 پیرې ووایئ هر ټایم چې وایئ. اتوار ورځ چې کومه ده په هغې باندې به 80 پیرې ووایئ. کم چې د ګل په ورځ ده ګل فیر چې ورته موږ وایو په هغې به 80 کرته ووایئ او منګل چې ورته موږ وایو نهه د هغې ورځ باندې به 50 پیرې ووایئ. او بیا د بد په ورځ چهارشنبه چې ورته ویلی کېږي د هغې په ورځ باندې به 40 پیرې ووایئ. که چېرې داسې ونه شو حاجت هم پوره نه شو بیا به الټه وکړئ الټه څنګه بیا به د اتوار د ورځې نه شروع کړئ اتوار په ورځ باندې به 70 مرتبه وي او یا مرتبه د ګل په ورځ باندې به 80 مرتبه وي د منګل په ورځ باندې فیر د نهې په ورځ به 50 پیرې د شورو په ورځ باندې به 40 پیرې وي. د جمعرات په ورځ یعنې جمعې په شپه باندې به 30 کرته د جمعې په ورځ باندې به 20 کرته او د هفتې په ورځ باندې به 10 کرته. انشاءالله چې دا یوه هفته تاسو مسلسل د عملو کو یقین دهان سره سوچ سمج سره د الله تعالی نه په فریاد او جړا سره انشاءالله د یوه هفته کې به الله تعالی زموږ ستاسو مشکلات بیماری دي غمونه دي تکلیفونه دي کم مقصد دپاره د په اخلاص راونیو هغه به الله جل شانه پوره کړي. ځکه سورت فاتحه کې دعا هم ده ایاک نعبدو یا الله ایاک نعبدو ستا خاص تا عبادت کوم و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړم صحیح شو کنه. او دا هم پکې د اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته نیغه لاره وښیه صراط مستقیم باندې مې روان کړي الله د نکاح د محبت کې کوم خیر نه نو بله لار راته وښیه الله کو د قرضونو کې مې یا د نورو مسلو کې مې خیال نه الله بله لار راته وښیه. نو دې کې لحاظه د الله تعالی ډېر زیات هغه د قرآن خلاصه ده سورت فاتحه د قرآن خلاصه ده. لہذا دا انشاءالله په دغه ترتیب سره وکړئ په دغه یقین او دهان سوچ سمج سره وکړئ انشاءالله الله تعالی مو حاجتونه پوره کړي. موږ ته هم دعاګانې کوئ موږ تاسو ته دعاګانې کوو چې الله تعالی دې ستاسو حاجات پوره کړي مسایل دې الله تعالی ستاسو ختم کړي.